السلام علیکم دوستانو. په اختر کې حادثې ولې سیوا شي؟ کله چې داسې د خوشحالو موقع راشي نو حادثې ډېرې زیاتې شي. سپیشلی زه ورته دا وایم دوستانو چې په دې اختر کې هم 15 سے 20 واقعات چې دي نو داسې راغلي دي. دا ولې راځي؟ دا واقعات د څه وجې نه راځي؟ واقعات د دې اصل وجه څه ده؟ دوستانو کله چې داسې د اخترونو یا داسې د خوشحالو موقع راشي زمونږ خلک کوشش کوي چې هغه نور ځایونو ته لاړ شي او چکرې ولګي او خپل روپۍ بیا لګي او د چکرو کوشش کوي چې مونږ چکرې ولګولې. هغې ګاډي وکړي، څوک چې دنو خپل ګاډي روالي، څوک چې دنو رکشو کې، څوک مختلف قسمه ګاډو کې خلک چې دنو چکر ولځي. بیا خاص کر د ټولو نه زیات اکسیډنټ چې کېږي هغه د موټر سایکلو کېږي. د موټر سایکل په دویم نمبر اکسیډنټ بیا د رکشې کېږي، دغسې د موټرو کېږي. دا موټر ولې اکسیډنټ کېږي؟ دا حادثې ولې ډېرې زیاتې کېږي؟ دوستانو د ټولو لومبۍ خبره په دې کې دا ده چې مونږ احتیاط نه کوو. کله چې دا اخترونه یا داسې موقع راشي نو په دې کې مونږ احتیاط نه کوو، بیا اوور سپیډ انتهایی زیات سپیډ کو. د هغې سره سره زما سره یو شاړ غونته کلیپ پروت دی. دا کلیپ تاسو وګورئ، دا کلیپ په تاسو وګورئ دوستانو. یو 12 سیکنډ کلیپ ته ډېر وړوکی کلیپ دی. په دې کې یو کس د رکشې په چتۍ ولاړ دی او روان دی. د رکشې په چتۍ باندې ولاړ دی او ګډیږي هم. دوستانو دا حال دی. بیا زمونږ د اخترونو دا حالي بیا پکې مونږ دا چلونه کوو او چې کله اکسیډنټ وشي نو بیا په هلته په موبایل کې په سیټ کو مرګ سره ګلونه وړي، مرګ ګلابونه وړي. نو دوستانو حادثات د دغه وجو نه سیوا کیږي چې یو خو د موټر اکسیډنټونه چې کیږي نو هغه د فسټ اف آل خبردار چې داسې ګاډي چې په هغې کې اټومیټک ګاډي چې نو هغه بیا زیاتو چړایانو ته رټینګي نه، په هغې کې بیا د هغې بریک پیل کېږي. دویم نمبر خبره په هغې کې دا ده چې دغې ګاډو ته اکثر داسې ډروران ناسي چې هغې چې ته په اواره کې ډرایوینګ کړي او د چړایانو د موړونو د دغې طرفونو نی عادت د موټر سایکل اکسیډنټ خاص کر په دې وجه کېږي چې یو خدا د 18 سال نه کم ماشومان چلی او دویمه خبره ده چې دغه خلکو سره لایسنس نی، هلمټو سره نی، احتیاط خود سره نه کی. هر سړی کوشش دا کوي چې زمخ کې شوي او زمخ کې دی ځای ته لاړی. نو دوستانو انتهایی احتیاط کوئ. کله چې هم د اخترونو موقع راځي نو داسې قسمه خبرو ته احتیاط کوئ او د داسې قسمه خبرو نه ډډه کوئ او انتهایی په آرام سره ګرځئ. او بیا داسې ځایونو ته هم چکر ولمځئ چې په هغې ځای کې تاسو د حادثې ښکار کېږئ. لکه څه کالې ورته زه دا ووایم چې یو د صوابۍ او یو د پېښور یو 2 کسان چې دي هغه په ابشار کې چې دي نو ښویېدلي دي او د یو چې دی نو لاس مات شوی دی، خپۍ ماته شوې ده او د بل چې دی نو سر مات شوی. نو دوستانو داسې ځایونو کې احتیاط کوئ. دا نننی یو اصلاحي غونته شارټ غونته ویډیو وه. د نیکسټ ویډیو پورې ما مشتاق خان دنیا راکړي اجازت. طلب الله په امان.